هغې سره خپله ملګرتیا مضبوطه کړي نو د نیکو اعمالو توفیق به الله پاک دته نصیب کړي د نیکو اعمالو لاره به دته ډېره اسانه شي او یاد ساتئ دا مونږ چې د اولیاء کرامو سره صوفیانو سره خپلو صاحبانو سره د دې په مجالسو کې چې کینو دوی سره مونږ د بیعت او د طریقت چې کومه رشته ده او بیا دې صاحبانو سره زمونږ چې کوم صحبت دی او مونږ عام ساده پښتو کې ورته لاسنیوه وایو د لاسنیوي چې کوم برکت دی همدغه دی چې کله یو انسان د نیکانو خلکو مجلس اختیار کړي نو د هغه زړه نیکو اعمالو طرف ته خو اعمالو طرف ته مایل شي او د ګناهونو نه او د بدو اعمالو نه بیا د زړه چې کوم دی بیا مړېږي نو یاد ساتئ دا دونه څیزونه الله ته رسیدو دپاره نهایت ضروري دي یو کس به د نیکانو خلکو مجلس به م اختیاروي او د هغې د مجلس د برکته د نیکو اعمالو جذبه به هم په ځان کې پیدا کوي صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین مونږ دین د هغې نه زده کړی دی هغې مونږ ته قرآن او سنت باندې د عمل طریقه ښودلې ده د صحابه کرامو ژوند ته تاسو وګورئ صحابه کرام په حضور مبارک صلی الله علیه وسلم مجلس کې به کېناستل د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک معیت او د حضور مبارک سفر او حضر کې به هغې ملګرتیا کوله حالانکه ایمان خو هغې قبول کړی و ایمان قبول کو منځ او دس د هغې برابر و خو حضور مبارک صلی الله علیه وسلم سره مینه وه حضور مبارک په مجلس کې به کېناستل او چې کله به د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم د جدایۍ هغه خیال به یې زړه ته راغلو نو دوی به زر خفه شول چې یاره دا نه چېرته د حضور مبارک دا مجلس او دا معیت زموږ نه چېرته ختم نشي او هغې صرف د دنیا سوچ نه کولو بلکې دا مجلس او معیت د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم د صحابو دومره خوښ او دومره د هغې زړه ته نږدې و چې هغې دنیا خو پرېږده چې د قیامت ورځې غم به کولو حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنہ د مبارک رالو مختصر دی رالو او د حضور مبارک په مجلس کې ناست دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته نه تپوس کوي و یا ثوبان نن څه چل دی ته ډېر خفه خفه ښکارې څه تکلیف دی څه بیماري ده څه پریشاني ده نن ډېر زیات ته خفه یې عرض کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم قربان نه بیمار ما نه څه تکلیف دی نه نور څه مسله ده خو یو سوچ دی چې یو څو ورځو نه زما زړه ته کوز شوی دی او دې سوچ زه ډېر زیات خفه کړی یم قربان هغه سوچ دا دی مونږ تاسو سره کینو ستاسو معیت کې ستاسو په مجلس کې مونږ تاسو نه دین زده کوو تاسو سره زمونږ مینه ده قربان مونږ تاسو نه لاړ شو خپل ښځه بچو سره د دنیا کارونو کې مشغول شو چې بیا مو هلته زړه راتنګ شي او هلته مونږ ځان وینو چې زمونږ بیا کمزوري په مونږ کې راله مونږ بیا قربان تاسو له راشو ستاسو مجلس کې کینو ستاسو په مجالسو کې مونږ ناست یو دلته بیا زمونږ ایمان تازه شي مونږ بیا لاړ شو چې بیا زمونږ هغه ستاسو مجلس رایاد شي قربان بیا تاسو له راشو دنیا کې خو زمونږ تاسو سره دا رابطه جوړه ده ستاسو ذهن مونږ ته معلوم دی ستاسو مجلس هم زمونږ نصیب کېږي یا رسول الله د څو ورځو نه یو غم وړی یم یو فکر زما زړه ته دا کوز شوی دی چې په ورځ د قیامت تاسو به د الله جل جلاله د انبیاو په جماعت کې د انبیاو په ډله کې تاسو به د جنت په اعلی مقاماتو کې یئ او مونږ به تاسو نه ډېر لرې یو اول خو به مونږ الله پاک به زمونږ باندې فضل کوي یا به نه کوي جنت ته به لاړ شو که لاړ به نه شو او که چېرې قربان جنت ته لاړو نو مونږ په جنت کې تاسو نه به ډېر لرې یو تاسو به د انبیاو په ډله کې یئ د انبیاو به تاسو امام یئ او مونږ به تاسو نه ډېر لرې یو قربان چې هلته زمونږ زړه بېقراره شي نو مونږ به ستاسو دیدار څنګه به کوو مونږ په جنت کې ستاسو صحبت او مجلس به مونږ څنګه اختیارو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک چې کله دا د خپل صحابي د حضرت ثوبان دغه آرزو دغه خواهش او دغه د زړه د بېقراري چې کله واورېده حضور مبارک صلی الله علیه وسلم لا جواب نه ورکړی
الله جل جلاله د سورۃ النساء آیتونه نازل کړه. الله پاک فرمایي ومن یطع الله والرسول فاولئک مع الذین انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئک رفیقا. الله پاک فرمایي اے محبوبا ومن یطع الله والرسول، چا چې د الله او د رسول اطاعت وکړو، چا چې د الله او رسول لاره اختیار کړه، د الله او رسول اطاعت یې وکړو، د الله او رسول خبره یې ومنله، فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، نو دا خلق به په ورځ د قیامت د هغه خلکو سره وي چې کومو خلکو باندې الله انعام کړی دی، کومو خلکو باندې الله انعام کړی دی. انعام یافته خلک څوک دي چې دا خلک به ورسره وي؟ الله پاک فرمایي من النبیین، دا انبیاو ډله ده، انبیاو سره به وي، والصدیقین رښتونو سره به وي، والشهداء شهداو سره به وي، والصالحین او د نیکانو خلکو سره به وي. الله پاک فرمایي وحسن اولئک رفیقا، د دې خلکو ملګرتیا خو ډېره زیاته ښه ده. که دنیا کې د دې ملګرتیا ده عام د فایدې نه خالي نه ده، او که آخرت کې د دې ملګرتیا نه نو عام ډېر د برکت ذریعه ده. بیا الله پاک فرمایي ذلک الفضل من الله، دا د الله فضل دی چې په چا باندې وشي، دا د الله پاک فضل دی چې دنیا کې چاته د نیکانو خلقو د صلحاو د انبیاو مجلس نصیب شي. حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنہ چې کله دا آیتونه واورېدل زړه تسلی شو. د مبارک فرمایي بس چې کله دا خبره مونږ واورېده زمونږ زړه ته داسې تسلی رااله او داسې مو زړه ته قرارۍ نصیب شو چې د هغې نه بعد چېرته دغه بېقراري زمونږ زړونو ته نه ده راغلې. امام بخاری دا حدیث روایت کوي، حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ دې فرمایي چې یو صحابي رالو، عرض کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم قربان قیامت به کله راځي؟ حضور مبارک ارشاد فرمایل ای زما صحابي دا خو وایه چې قیامت دپاره تیاری څه کړی دی؟ هغه صحابي عرض کوي یا رسول الله تیاری خو مې ډېر څه نشته دی، نه مې ډېر منځونه کړي دي، نه مې ډېر روژې نیولې دي، قربان تیاری خو ډېر نشته دی، خو لیکن یو دولت را سره شته، یو داسې عظیم دولت را سره دی. حضور فرمایي هغه کوم دولت دی در سره چې ستا پې ډېر بروسه ده، ستا پې ډېره تکیه ده؟ یا رسول الله انی احب الله ورسوله، هغه دولت را سره دا دی چې زه الله او رسول سره ډېره مینه کوم، د الله او رسول مینه زما په زړه کې ده. حضور مبارک ارشاد فرمایل ای زما صحابي بس که دغه دولت در سره وي نو بیا فکر مه کوه، انت مع من احببت، په ورځ د قیامت به ته هغه چا سره راپاسې او هغه چا سره به وي چې چا سره د دنیا کې محبت کړی و. حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ د مبارک فرمایي د امام بخاری الفاظ دي. حضرت انس بن مالک فرمایي وی چې کله حضور مبارک دا فرمایل چې ته به هغه چا سره یې چې چا سره دې په دنیا کې مینه ده. د مبارک فرمایي موږ ټول صحابه ملګري چې څومره وو په موږ باندې د اسلام د قبولولو نه بعد دومره غټه خوشحالي موږ باندې بله نه وه راغلې څومره چې دې خبرې په موږ باندې خوشحالي راوسته چې په ورځ د قیامت به موږ نبي علیه السلام سره یو ځای. حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ کله چې د مبارک به د حدیث بیانول خپلو شاګردانو ته تابعینو زمانه کې دغه روایات به چې کله بیانول نو انس بن مالک رضی الله عنه به اخره کې دا خبره کوله چې زه انس بن مالک زه الله سره محبت کوم، د الله رسول سره محبت کوم، زه ابو بکر او عمر سره محبت کوم او په دې تمه باندې دې سره محبت کوم چې زه په خپله خو ډېر کمزوری یم، خو د دې د مینې د برکته الله پاک به ما هم جنت کې دې سره یو ځای کړي. نو عرض مې ارتدا کولو مقصد د ټولې خبرې دا دی چې نیکانو خلقو معیت او مجلس یاد ساتئ دا الله ته رسېدو دپاره ډېره لویه ذریعه ده. صحابه کرام به ځکه نبي علیه السلام ته جوق در جوق راتلل، کېناستل به د نیکو اعمالو هغه جذبه به چې پکې اوچتېده دا د نبي علیه السلام د صحبت برکت به و. ځکه نبي علیه السلام دنیا نه پرده شو، د انبیاء کرامو راتلل ختم شو، حضور مبارک خاتم النبیین دی، د ختم نبوت تاج د حضور مبارک په سر باندې کېښودلی شو. تر قیامته پورې اوس بل یو نبي به نه راځي، بل رسول نشته، بل نبي نشته، خو الله جل جلاله د نبوت دا کار، د نبوت دا فیض، د نبوت د صحبت دا فیض دا الله پاک په علماء ربانیینو کې واچولو او دغه علماء ربانیین دي چې مونږ او تاسو ورته اولیاء کرام وایو. دا علماء ربانیین دي،
دا صلحا دا اولیاء دا زمونږ صاحبان چې دوی سره چا ناسته کړې ده د دوی لاسنیوه چا کړې ده د دوی صحبتونه چا اختیار کړي دي یاد ساتئ څنګه چې د صحابو ژوند به بدلېدو د حضور مبارک د صحبت د برکته دا د حضور خلفا دي د حضور خلیفګان دا اولیاء کرام دا زمونږ صاحبان چې کله دې اولیاء سره دې متقیانو صلحو سره چې کله مونږ او تاسو کینو نو په مونږ کې به مقه جذبه راځي کومه جذبه چې په صحابه کرامو کې به پیدا کېده ولې صحبت د دې ډېر لوی اثریات ساتي صحبت ډېر لوی اثري ځکه مولانا روم سے فرمایي صحبت صالح ترا صالح کند صحبت طالح ترا طالح کند کده نیکانو خلقو صحبت دی اختیار کو نو تب هم نیک شي او کده بدانو صحبت دی اختیار کو نو تب هم بیا هغه شان شي کده چرسیانو د پوډریانو صحبت دی اختیار کو نو تب هم چرسی او پوډری شي کچره د ډمانو صحبت دی اختیار کو نو تانه هم یو ورځ ډم راوځي کچره د نور لوبغاړو صحبت دی اختیار کو خو تانه هم یو لوبغاړی جوړ شي او کچره د منځ کوونکو د روزه نیونکو د تهجد کوونکو د الله الله کوونکو صحبت دا اختیار کو نبی استا په جواب باندې هم الټیم الله الله ذکرونه جاری وساري دا خو د صحبت اثر دی دا خو د صحبت فیض دی د صحبت او یاد ساتئ ما تاسو اول کې دوه خبرې وکړې چې نیک اعمال الله تعالی رسیدو د پاره ذریعہ ده او د نیکانو خلقو معیت او ملګرتیا الله تعالی رسیدو د پاره ذریعہ ده او دا دواړه بیا حقیقت کې یو شی دی یاد ساتئ کله چې انسان د نیکانو خلقو مجلس اختیاري د اولیاء او متقین او مجالس او محافل اختیاري نو بیا هغه په خپل ځل نیکو اعمالو طرف ته راوچتي دا څومره دلته تاسو خلک ناست دي تاسو کې بل ډیرو د مشر صاحب رحمت الله علیه سره د ډاک بابا جی صاحب رحمت الله علیه سره به تعلق وو هغه سره به لاس نیوه تاسو ته همیشه هم د دې خبرې تعلیم به درکولو چې بچه دا وظیفه کوا دا وظیفه کوا د طریقت اسباق به چې به دل درکول چې بیعت به وکړو اوله خبره به دا وه چې درود شریف وایا درود شریف چې بس مدد ویلې بیا به درته ویل چې اوس لا اله الا الله وایا نو د سالک او د مرید جبا د یو شیخ جبا دا به د الله په ذکر باندې گویا شو هغه انسان چې هغه په ټول عمر کې چرته یو ځل لا اله الا الله نه ویلې د صاحب مبارک د فیض د برکته د هغې د جبې د ویلو د برکته هغه اوس په ورځې زر کرت او د زرو نه زیات کرت هم د الله پاک ذکر کوي سبق به دا و چې لا اله الا الله وایا بیا بچ لاړې اوس الا الله وایا اوس الله الله کوا اوس الله ذکر کوا اوس استغفار وایا اوس الله وایا دا ټول اذکار چې کله انسان په جبه باندې گویا شي او په جبه باندې د اذکار شروع شي نو یاد ساتئ د دې د برکته د انسان منځ طرف تم خیل بیا بدل شي منځ طرف ته شوق پیدا شي نیکو اعمالو طرف ته شوق پیدا شي هغه ځوانان ډېر داسې ځوانان مو کتلي دي چې یا به په لارو کې به روان وو لاسونو کې به سګرټ نیولې وي نسوار به یې نیولي وو خو د صاحبانو د فیض او د صحبت د برکته نن د هغې په لاسونو کې موږ تسبیح وینو نن د هغې په لاسونو کې تسبیح دي داسې خلک زما په مشاهده کې داسې ډېر خلک زمونږ په علاقو کې په دغه علاقو کې چې هغې به مونځ نه کولو د صاحبانو د فیض د برکته د صحبت د برکته د دې ذکر اذکار د برکته نن یوازې 15 وخته د جمع مونځ نه بلکې د تهجد مونځ د هغې نه قضا کېږي نن اشراق او اوابین د هغې نه قضا کېږي او داسې خلک مو لیدلي دي چې یا خو به د حرام او حلالو هېڅ تمیز نه کولو حرام پیسې به یې ګټلې حرام کاروبارونه به یې کول د سودو لیندین به یې کولو رشوتونه به یې اخیسته هر یو ناروا کار به یې کولو جوارګرو خو د صاحبانو د فیض د برکته دې سره د صحبت د برکته او چې کله جبه باندې کلمه طیبه او د الله ذکر جاری شو نن الحمدلله دا ټول ګناهونه وروستو دي خپل حق حلاله مزدوري کوي نو یاد ساتئ دا د نیکانو خلکو سره د ناستې او د معیت او د صحبت هغه فیض دا وي چې انسان زړه بیا نیکو اعمالو طرف ته متوجه شي بیا مونځ او دس طرف ته متوجه شي هغه قبله وپېژني هغه بیا د مور او پلار ادب احترام وپېژني هغه بیا د خپل او د پردي حق پیژندل چې کوم دی هغه وپېژني هغه بیا چېرته حرام کار نه کوي چېرته ناروا کار بیا هغه نه کوي نو یاد ساتئ دا دواړه څیزونه نیکانو خلکو سره د صحبت اثر چې کله وشي نو انسان بیا چې کوم د نیکو اعمالو طرف ته راشي او د ګناهونو چې کوم هغه بد اعمال دي هغه دې پرېږدي نو ځکه الله پاک موږ ته هم دغه دعوت راکوي
یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیلہ، ایمان والاو دا اللہ نہ ویریږئ، وابتغوا الیه الوسیلۃ، او اللہ ته رسیدو دپاره ذریعہ اختیار کړئ. هغه ذریعہ څه ده؟ الله دا نیکان خلق مونږ ته پرېښي، قیامت پورې د نیکانو خلقو دا سلسلې به جاري وي. د دې نیکانو خلقو د برکته تاسو به نوم اورېدلی وي د حضرت خواجه معین الدین چشتي رحمت الله علیه. په هندوستان کې یو لوی صاحب د چشتي سلسلې، دغه د صحبت څومره برکات دي، دغه دلته د راتلو څومره لوی برکت و چې نن په هندوستان کې هر دویم انسان چې کلمه وایي دا د خواجه صاحب رحمت الله علیه د صحبت فیض دی، دا د هغه د تبلیغ او د هغه د اسلام د اشاعت فیض دی. هغه خواجه صاحب رحمت الله علیه یو ملنګ یو درویش انسان دنیا ته رالو او بیا هندوستان ته رالو. هندوستان کې هغه لږه موده تېره کړه او یاد ساتئ دا تاریخي حقایق دي چې کله دنیا نه تلو 90 لک خلکو د هغه په لاس باندې اسلام قبول کړی و. دا زموږ صاحبان دا ټول د همغه سلسلې چې کوم دی اکړۍ دي چې روانې دي. د دې صاحبانو د برکته الله پاک جل جلاله ډېرو خلکو ته د ایمان دولت ورکو، ډیرو ایماندارو ته الله پاک د نیغې لارې باندې د تللو توفیق او همت ورکو. د یاد ساتئ دا مونږ چې صاحبان مونږ ته ښایي که نه چې لا اله الا الله وایا، الا الله وایا، الله وایا، استغفار وایا، درود شریف وایا، نو یاد ساتئ دې کې ډېر لوی کمالي. دا صرف ذکر بطور ذکر نه بلکې دا د صاحبانو هغه گفت او هغه وینا او چې کله د هغې دعاګانې موږ سره شامل حال شي نو بیا انسان چې دا لا اله الا الله وایي او الا الله وایي او الله الله کوي، بیا د ده مقام او مرتبه د الله جل جلاله په اسمانونو او عرش ته بیا رسېدلي وي. خو دا ځان له خبره ده چې هر چا ته د دې پته نه، دا معمولی خبره نه ده. یو کس ځان نه خپل طرف نه وایي لا اله الا الله د ورځې ذکر کوي، چا ورته ویلي نه دي، په خپله ذکر کوي. ام دا الله پاک جل جلاله ذاکر دی، ام ذاکرینو کې حسابیږي. او بل هغه کس دی چې هغه ته صاحب ورته ویلي دي چې 200 پیرې ته لا اله الا الله وایا، بل بنده ته چا ویلي نه دي، خپل ځان نه وایي، نو د هغه زر کرته لا اله الا الله ویل او د چا د خولې نه چې لا اله تا ته میلاو شي نو 100 کرته ویل. یاد ساتئ هغه زر کرته چې کوم دی 100 کرتو ته نه رسي. د صحبت او د یاد ساتئ د دې گفت چې کوم دی خپل یو فیض وي. نو ځکه خپل صاحبانو سره تعلق مضبوط ساتئ. صاحبانو سره زموږ د آستانو سره چې کوم تعلق دی دې کې بلا فواید دي، ډېرې فایدې دي. اول د دور فتن کې لویه فایده دا ده چې زموږ ایمان او عقیده د اهل سنت والجماعت دا به محفوظ وي. ماشاءالله زموږ د صاحبانو سره خپل تعلق وي، دې سره زموږ تګ راتګ وي، دې سره زموږ لاسنیوه وي، دې سره زموږ د بیعت او د ارشاد چې کوم تعلق دی دا وي، نو زموږ ایمانونه به محفوظ وي. نن ګورئ د ایمان غله څومره نن موجود دي، نن طاغوتي قوتونه، نن یهود او نصارا کفار زموږ د ایمانونو پسې شوي دي. په څه طریقه موږ د ایمانونه راوباسي، د ایمان زموږ د زړونو نه هغې وباسي. خو چې کومو خلکو د صاحبانو سره تعلق وي او فیض او برکت ورته حاصل وي، هېڅکله به هم د هغه ایمان ته به خطره نه وي. دغه په دنیا کې هم دغه ایمان محفوظ وي، په ورځ د قیامت به هم دغه د ایمان گواهي به کوي. او بله دا چې د مرګ په وخت کې چې شیطان کله راځي او په ایمان باندې حمله کوي، په داسې وخت کې هم چې د چا نیکانو خلکو سره صحبت او لاسنیوه وي، یاد ساتئ شیطان به د مرګ په وخت کې هم د کلمې نه به نشي بیزاره کولی. صحیح حدیث دی، حضور مبارک صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي، امام جلال الدین سیوطي دا روایت کړی دی چې کله انسان باندې ځنکدن راشي او دی وفات کیږي او د د بدن نه ساه وتل شروع کیږي، دا دې وخت کې په ده باندې تنده ډېره زیاته وي. ټولو نه لوی په ده باندې چې کله اول امتحان راځي هغه د تندې راځي. چې کوم انسان نه ساه وځي نو د هغه د وتو دومره روب وي او دومره ګرمي د ده کېږي. تاسو به کتلي کوم سړي باندې ځنکدن شروع وي، د هغه په سخت ژمي کې هم د هغه نه خولې روانې وي. دا د روح د ساه د وتو هغه خپل یو زوري. نو محبوب علیه السلام فرمایي چې کله انسان نه ساه وځي دغه ټایم کې د ده تنده محسوسېږي، ډېر سخت تږي وي، د ده دا مرۍ بلکل وچه شي او مرۍ کې ازغي ده ته محسوسېږي. داسې وخت کې شیطان ده ته راشي د ښي طرف نه او ده ته د یخو اوبو یو پیاله یو جام ور وړاندې کړي چې بنده دا اوبه څښې. د هغه ټایم کې اگر چې لاس پرې نه شي خوځولی،
دې په خپل تکلیف کې وي خو دې په دې سترګو کې ګوري او گویا کې دی ورته وایي چې آو زما دا یخې اوبه پکار دي. هغه شیطان د حسرت زیاتولو دپاره ګس طرف ته راشي، ګس طرف نه ورته هغه د یخ اوبو جام ور وړاندې کړي چې بنده اوبه دې پکار دي، دی وایي چې اوبه مې پکار دي، په سترګو کې ورته اشاره کوي چې او ګینم دقه اوبه مې پکار دي راکه راله. شیطان ورته وایي اوبه به دله درکمه خو لیکن اول به دا وې چې زه یهودي یم، اوبه به در کوم دله خو دا به وې چې زه عیسایي یم، اوبه به در کوم دله خو ته به وې چې هغه رب الله یو نه دی خدایان بې شمېره دي. گویا کې داسې ټکي ورته وایي چې د اخر وخت کې د ایمان نه ورپسې خلاص شي. ټول عمر چې د کم ایمان د حفاظت کړی دی هغه ایمان نه دی چې کم دی فارغ شي او ایمان د ده نه ضایع شي. یاد ساتئ دغه ټیم کې کامل مومن چا چې په دنیا کې د نیکانو خلکو صحبت اختیار کړی وي، د نیکانو خلکو مجلس اختیار کړی وي او د دې د برکت الله د ځان نه راضي کړی وي، که شیطان ډېر هم حربې استعمال کړي د شیطان هغه اوبو ته دی فکر نه کوي بلکې د الله رضا او د الله قرب ته د فکر بیا روان وي. حضرت امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه لوی د خپل زمانه مفسر او یو لوی فلسفي او منطقي عالم تیر شوی دی. امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه ټول عمر د معقولات په زبان کې د الله جل جلاله د وحدانیت اثبات کړي. امام رازی رحمت الله علیه متعلق رازی چې کله د ځن کدن شروع شو د چې کوم دی سا وتل د شروع شو زنکدن شروع شو نو شیطان دل رالو. امام فخر الدین رازی ته شیطان وای چې تاسو ول په ټول ژوند کې چې الله یو دی اوس وای شابه یو دلیل را راکړه چې الله یو دی. امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه ورته دلیل پیش کړي چې الله یو دی. شیطان هغه دلیل رد کړي چې دا زه نه منم. دویم دلیل امام فخر الدین رازی ورته پیش کو چې الله یو دی. دا هغه دویم دلیل هم شیطان رد کو چې دام زه نه منم چې الله یو دی، دا دلیل زه نه منم. دریم دلیل، څلورم دلیل، پنځم دلیل تر دې پورې چې تاریخ لیکلی دي، تاریخ لیکي چې 360 دلیلونه امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه د ځنکدن په وخت کې شیطان ته وړاندې کړل خو شیطان ټول دلیلونه رد کړه. دغه ټی کې امام فخر الدین رازی سره فکر لاحق شو چې نور دلایل ختم شو. د ده مرشد و، د ده پیر صاحب و، د ده استاد و امام نیشاپوری رحمت الله علیه، امام نجم الدین نیشاپوری رحمت الله علیه د ده استاد و، د ده شیخ و. هغه په خپل نیشاپور کې هغه په بل ځای کې په بل ملک کې ناست دی او مرید ورته اوبه اچولې او د چارندام کولو. دغه لوټه د مرید د لاس سره واغسته او په دې هوا کې داسې وشغوله او اواز یې وکړو ای فخر الدین رازی ته داسې ورته ولې نه وې چې زه بغیر د دلیل نه الله یو منمه. هغه کوزه او هغه لوټه د هغه نیشاپور نه راوالوته او راله د امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه خوا کې چې شیطان موجود و د ده په دې تندي باندې ولګېده او ده چې کوم دی منډه کا ولاړو. امام فخر الدین رازی د خپل شیخ او د مرشد آواز اوري چې ته بغیر د دلیل نه درته ووایې چې زه الله منمه. امام فخر الدین رازی ورته وایي چې زه بغیر د دلیل نه الله یو منمه، دلایلو ضرورت نشته. دا خبره یې وکړه او د نڅا ووته. وګوره د بیعت او د نیکانو خلکو سره د صحبت څومره لویه فایده ده چې انسان ته ځنکدن کې چې کله د ایمان خطرات دته لاحق شي هغه خطرې د نیکانو خلکو د صحبت د برکت الله پاک لري کوي. نو دې خپلو صاحبانو سره خپلو استانو سره چې چا تعلق دی تعلق نور هم مضبوط کوي. د چا د حضرت ډاک پیر صاحب رحمت الله علیه سره تعلق و هغه تعلق مضبوط کوي. الحمدلله هغه استانه اوس هم آباده ده. موجوده صاحب مبارک ناست دی، د صاحب مبارک په نقش قدم باندې روان دی. هماغه د صاحب مبارک اجازتونه د صاحب مبارک هغه فیض او سلسله الحمدلله اوس هم جاری او ساری ده او تر قیامت پورې به جاری او ساری. د صاحب مبارک لګل شوی مدرسه د جامعه الحمدلله څنګه چې وا اوس هم مکه شانته ده او تر قیامت پورې دنه به د علم رڼاګانې به خورېږي ټولې دنیا ته. ټولې سلسلې مکه شانتې دي خو لیکن کومه کمزوري چې په مونږ کې راله دا کمزوري ځان نه ویستل پکار دی، وخت ویستل پکار دی. د دې صاحبانو سره تعلق مضبوطول پکار دی. دې سره زمونږ دنیا به هم ښایسته وي او زمونږ ځنکدن به هم ښایسته وي او انشاءالله العزیز زمونږ آخرت به هم ښایسته وي. د صاحب مبارک فیوز و برکات دا په الحمدلله زمونږ ایمان دی، زمونږ عقیده ده
چې هغه فیوز او برکات به موږ سره شامل حال وي خو شرط دا دی چې د هغې په لاره باندې موږ روان شو د هغې په نقش قدم باندې روان شو چې کوم تعلیمات د هغې مبارک وو هغه تعلیماتو باندې هم موږ پوره عمل وکړو الله جل جلاله دې موږ ټولو ته په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین माशाअल्लाह बारकल्लाह मौलाना के देर खिस्ता अंदाज की क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल बयान को हाजिरीन